اسې خو الله پاک د مردان تحصیلي رستم سودم لا ډېره ښکلا ورکړې، خو د شړلاوو ابشار یو ځانګړې ښکلا لري. د شړلاوو ابشار د چنګې بابا نه مخکې د پیر بابا بونې روډ باندې دی. دلته د ابشار د کتو لپاره د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک د چکر لپاره راځي او د ابشار نه خوندونه اخلي. د پېښور نه راغلی یو سیلګري وایي جی زه پېښور نه راغلی یم، دا ډېر ښکلی ځای دی ابشار. زه خپل هم دلته زما دوستان دي، ملګري دي او زه میلمه یم. ما ته چې راځه زموږ درته یو خپل کلي یو ډېر ښکلی ځای ښیو. نو ما چې راځه په خپله وګورم نو ډېره مزه به وکړي. چې رالم نو دا بره نه مې د اوبو وکتې، دا لاندې ډېر ښکلي، دلته ډېر مازدیګري ډېر مزیدار وي، خلک ورته راځي. نو زما ورته خپله ډېر زړه شو چې نیکسټ ټایم به زه ځان سره نور دوستان هم راولم، ملګري به هم راولم او دې ځای کې به موږ ځان ته پروګرام کوو. ډېر زبردست ځای دی، بره نه اوبه راځي، خلک راځي، روډ دی او ډېر زیاته مزه ده دې ځای کې. نو انشاءالله زه به نیکسټ ټایم راځم، انجوای به بیا کوم. جي مهرباني. ډېر خلک د خپلې کورنۍ او ځوانان د خپلو دوستانو سره دلته کې راځي او د ابشار سره تصویران وباسي، ویډیوګانې جوړوي او بیا یې په سوشل میډیا باندې د نورو خلکو سره شریکوي. زما عبید حسین روم دی او د رستم اوسیدونکی یو او دا دلته قدرتي ابشار دی، د بونې روډ دی، دا رستم سورکاوی سره دا ابشار دی او دا ډېر ښکلې علاقه ده. د جمعې ورځ د موږ ټول ملګري راغلي یو او د جمعې پر ورځ دلته ډېر ښکلی موسم وي او بل ټول خلک راځي چکر ولا. ډېر ښکلی ځای دی، ډېر پرسکون ماحول یې دلته. نو موږ پکې د جمعې پر ورځ باندې چکر لرادو او چکر لګو نو ډېر ښکلی ټایم پاس کېږي. لہذا زه د ټولو ته ریکویسټ کوم چې د دې د سیر سپاټه وکړي او ټایم پکې والی او د دې نه مزې والی. نور دلته راغلي سیلګري د ټولې پښتونخوا ولس ته پیغام ورکړی چې د سودم رستم د شړلاوو ابشار کتنه خامخا وکړي او خوندونه ترې واخلي. عمر خاکسار، پښتونخوا ریډیو، مردان.